فلسطین کې جامع طلحه جنکو لکانو مدرسه ده الحمدلله سکول هم ورسره چلی ډېر ښه خدمات یې دي زه هغې ته خاص کوم چې اختتامي دعا او اختتامي کلمات یې وفرمایي جناب مولانا مفتی اسماعیل صاحب مدیر جامع طلحه للتعلیم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه أجمعين العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو شريف واحد اللهم صل على مدرسة سيدنا خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه انتظامیه والا شکریہ ادا کوم چې دوی د خپلو ماشومانو سره ډېر انتهایي محنت کړی دی یقینا تاسو په ډېرو پروګراماتو کې حصه اخیستې وي لیکن داسې پروګرام به تاسو نه وي لیدلی چې په هغې کې طلبه کرام په خپله په عربۍ کې بیان په انګلیش کې بیان او زمونږ چې کومه قومي ژبه د اردو کې بیان نو داسې پروګرام به نه وي چې طلباو داسې انداز سره مکالمه پیش کړې وي بیان یې کړی یقینا په دې علاقه کې واحد دا یو مدرسه ده چې په سټیج باندې د دې مدرسې طلبه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه تبلیغ د بیان په صورت کې د تقریر په صورت کې مونږ تاسو ته وړاندې او دې سره طلبه کرام په ججر ختمېږي د بیان او د وینا قوت الله رب العزت دې په دې کې زیاتې ولا یقینا ډېره خوشحالي خبر ده نو زه د دې اهل علاقې ولا دعوت ورکوم چې تاسو دې مدرسې سره تعاون وکړئ خپل ماشومان راولېږئ چې د هغوی قوتي بیاني چې د هغوی ژبه تقریر سره وچلي او بیا خپل مافي الضمیر په سټیج باندې عوامو ته بیانولی شي عزیزانو محترمو العلماء ورثة الانبیاء علماء کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورثه دي په علم کې په تقوا کې په اخلاص کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نسو کې یعنې سید خاندان کې یو زنانه هغه کونډه شوه یتیم بچي ورسره لاړ دغه ښار نه بل ښار ته لیکن دا ښار کې دوه سخي کسانو یو مسلمانو بل مجوسي و د مسلمان در ته به چې څوک لاړل هغه وله پناه هم ورکوله د هغې خرچه به هم برداشت کوله د مجوسي در ته به چې څوک لاړل هغه به هم پناه ورکوله هغه به د هغې خرچه هم برداشت کوله کله چې دې مسلمانې ته ښځې ته پته ولګېده چې مسلمان هم موجود دی هغه د مسلمان دربار ته لاړه هغه یې د اپیل وکړو د خرچې د خپل تعاون هغه بادشاه هغه مسلمان ورته وایي چې ته وایې زه سیده یم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خاندان دی په دې باندې تا سره څه ثبوت دی دلته خو هر څوک وایي چې زه سید خاندان نه یم وایي دغه زنانه باندې دا خبره بده ولګېده او روانه شوه چې کله مجوسي ته لاړه مجوسي ته یې ویل چې زه سید خاندان یم لیکن زما دا واړه واړه بچي دي دا یتیمان شوي دي د خرچې او د کفالت کې څوک نشته هغه مجوسي هغه فورا راوستله او د هغې کفالت ذمه یې واخیستله چې کله شپه شوه خوب وي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دربار لګېدلی دی اوس دغه مسلمان حاضر شو مسلمان تپوس کړ چې یا رسول الله دا مخامخ بنګله د چا ده دا مخامخ محل د چا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې دغه ایمان والو دی
دا بادشاہ ورته وایي چې یا رسول الله زه هم د ایمان والی یم. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ترېنه پوښتنه کوي چې تاسو د ایمان څه ثبوت دی؟ وایي زه غلی شو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ایمان ثبوت راوړه چې تاسو سره څه ثبوت دی؟ چې کله سهار شو فورا هغه مجوسي نه رالې، بلکې مجوسي خو ورته پته نه وه چې دا زنانه هغه مجوسي ښار ته تللې ده. فورا یې اعلان وکړ چې بېګا دلته یو زنانه راغلې وه، هغه زنانه کوم ځای کې ده؟ ځکه چې ما کوم خوب لیدلی دی په هغې کې هغې نه ما مطالبه کړې ده چې تاسو د سید خاندان څه سند دی، څه ثبوت دی؟ نبي کریم صلی الله